بسم الله الرحمن الرحیم د وطن مازیګر مرګرو سلامونه نیکی هیلې احترامات سجاد احساس ما او تاسو ګورئ د وطن مازیګر مرګرو موږ نن راغلی یو د پروفیسور فضل سبحان صاحب خواله پروفیسور فضل سبحان صاحب تعارف به هم له تاسو سره کوو نننۍ ویډیو زموږ ډېر زیاته اهم ده د سټوډنټانو دپاره د FAPSC د سټوډنټانو دپاره هم او د هغو د والدینو دپاره هم نو کوشش وکړئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ پروفیسور فضل سبحان صاحب د پاکستان انټرنیشنل سکول اینډ کالج مونډا پرنسپل صاحب د موجوده وخت پرنسپل دی دلته هغه خپل ډیوټي کوي د انګلیش لیکچرز په نوم باندې هغه یو یوټیوب چینل هم چلوي چې په هغه باندې هغه آنلاین لیکچرز ورکوي دغه نه سټوډنټان ډیر زیات مستفید کیږي ډیر زیات فائدې ته اخلي دغه چینل اکثر زه ګورم دغه ویډیوګانې ګورم داسې ډیر سټوډنټان وي چې دغه په ویډیو باندې ډیر بهترین کمنټس یې لیکي ځکه چې د لري پورې کم کالجونو کې چې هلکان سبقونه وایي نو هغه د دیو د کم لیکچرز چې ورکوي په دغه چینل باندې نو دغه نه ډیر زیات مطمئن دي هغه ته ډیر زیاته فایده ملويږي نو زما په سوچ کې د ډیر وخت دا خبره و چې د پروفیسور صاحب معلوماتو کوم چې دیو تعلق د کوم ځای سره ساتي دیو اوسېږي چېرته د لیکچرز په باره کې یو خصوصي غونډه کې انټرویو وکړم راغلی نن د پروفیسور صاحب خواله دغه سره به غپ شپ هم لګو قیمتي خبرې ته ریکارډ کوو زموږ سره اوسئ السلام علیکم پروفیسور صاحب وعلیکم السلام سجاد احساس تاسو او تاسو د ټیم ډیره شکریا ډیره مننه چې تاسو وخت ویستو او زه یو نامعلومه سړی تاسو معلوم کړم نو دا د قدر وړ خبره ده جزاکم الله ډیره مننه پروفیسور صاحب تاسو هم ډیر زیاته مننه کوم تاسو موږ له خپل قیمتي ټیم کې موږ له زپاره زموږ د چینل لپاره ټیم یو ټول اول خو زموږ د کتونکو ته تاسو د خپل تعارف مختصر غونډه کې خپل تعارف وکړئ زما څنګه چې تاسو وی زمانوم فضل سبحان دی ما خپل ژوند ډیر وخت په سعودي عرب کې تیر کړی دی د اخري چې کم کلونه و زما د پاکستان انټرنیشنل سکول جده زه چیرمین وم دغه یو ډیر غټ سکول دی 12,500 په دې کې تعداد دی سټوډنټسو پکې او د دغه زه چیرمین وم الحمدلله ما ډیر زیات الته ریفارمز کړي دي زما ټیم زما ملګرو کم زمونږ کونسل او مونږ ډیر زیات ریفارمز الته کړي دي بیا چې دا غزې نه زه سعودي نه رالم 2015 کې نو ما دلته په پاکستان کې په خپل کلي کې د پاکستان انټرنیشنل سکول په نوم باندې دا سکول کولاو کو اوس پکې ګرلز کالج هم دی اونلی ګرلز کالج دی او په دې علاقه کې دا ولنې کالج دی چې د جنکو د تعلیم علمبردار دی ماشاءالله پروفیسور صاحب زمونږ دعاګانې له تاسو سره دي پروفیسور صاحب نن سبا که موږ وګورو نو د سوشل میډیا دور د سوشل میډیا نه ډېر زیات خلک پیدې اخلي او الله پاک په ډېرو کمو خلکو کې دا یو دغه پکې ښودلی پاو کې یو قوت یو طاقت پکې چېرې هغه ټیم وباسي د سوشل میډیا لپاره او خلکو ته فایده ور ورسوي نو تاسو دغه چینل جوړ کړی د ټول اول خو اولنۍ تپوس تاسو نه دا کوم چېرې دا کوم ایجوکیشنل ویډیوز تاسو جوړوئ نو دې د آیډیا تاسو ته څنګه راله دا یو ډیره دلچسپ واقعه ده پروس کال داسې چلو شو چې د I have a dream په نوم باندې یو سبق دی سیکنډ ایئر کې دا یو تقریر دی د مارټن لوتر کینګ چې کوم دی دا د سیافامو د حقوقو دا یو لیډر او سیافامو دپاره دی بیا حقوق حاصل کړه په امریکا کې د هغې چې 1964 کې کم تقریر کړی ډېر مشهور تقریر دی نو دا ما سټوډنټس ته داسې دغه وکړم زه دا تقریر تاسو ته اورم په یوټیوب باندې او بیا به زه ریډ کوم او ګورو چې څوک ګټي نو چې ما ریډینګ وکړو او مارټن لوتر کینګ کم تقریر ما هغې ته ووایو واورو نو هغې خو خیر سټوډنټس خو زما سټوډنټانو نو هغې زما خاطر وکړو ما ته وی چې تاسو وګټله خو به هر حال دا حقیقت دی چې هغې ته لږ ډېر ورنږدې شوی ومه نو څنګه چې تاسو وی چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی نو زما همیشه دپاره به دا دغه و چې یاره زه د چا څنګ په ښه راتلی شم که کالج ما کولاو کړی دی نو که زما نیت ډېر هم ښه وي او که ډېر هم هر څنګه یو خلک دا وایي چې یاره دا یې د کاروبار دپاره کولاو کړی دی نو ما وی چې یاره زه داسې په سوشل میډیا باندې ویډیوز ورکوم ځکه چې د پرایویټ سټوډنټس چې کوم یي د ورکوټو کالجونو سټوډنټس چې کوم یي ځینې وخت کې سټوډنټس د غټو کالجونو هغې خپل کال دغه اټینډ نه کړي کلاس اټینډ نه کړي هغې ته د پروناونسیشن ډېر غټ تکلیف وي نو ما وی چې الله تعالی ما له کوم صلاحیت را کړی دی پروناونسیشن د انګلیش پروناونسیشن کوم صلاحیت را کړی دی دا زه خپل سټوډنټس ته کنوی کړم او که فرض که زه وده یم زه یخ یم زه بیزي یم حتی دا کې که زه مړ شوی یم
او زما د مرګ نه پس دا ویډیو څوک ګوري د دې څه ثواب کیږي ما ته زما خاندان ته زما بچو ته ځکه چې د خپل بچو ټیم هم په دې کې ورکوم نو په دغه نیت باندې ما دا شروع کړه او ما ته دا پته نه وه چې دا به څوک دونه اپریشیټ کوي خو الحمدلله خلکو ډېر زیات دا اپریشیټ کړه او ډېرې دعاګانې کوي ماشاءالله پروفیسر صاحب واقع دی چې تاسو د کمال یو چینل کولاو کړی دی خو پروفیسر صاحب زه به دا تپوس کوم ډېر د سټوډنټان دي خو بس تاسو ویډیوګانې ګوري خو زموږ په دې کتونکو کې به داسې کسان دي چې هغه غواړي چې ستاسو ویډیوز وګوري نو دې ته رسایي هغه په کومه طریقه باندې به ستاسو چینل ته دررسي او ستاسو ویډیوګانې به ګوري ډېر زیات اسانه طریقه ده یو سټوډنټ هغې ته هیڅ پته نشته دی چې زما ویډیوز چېرته میلاویږي کم سبق چې هغه د فرست ایئر یا د سیکنډ ایئر کم د انګلیش چې کم سبق دی د کې پی کې کورس دا دی دغه سبق نوم ولیکي ورسره دی ولیکي ترانسلیټډ بای فضل سبحان FAZALSUBHAN بس دته به خامخا زما لیکچر چې کم دی هغه مخې ته راشي پروفیسر صاحب تاسو خبر وکړئ چې په سرچ کې د هغه ورکې کوم لیسن چې هغه غواړي کوم سبق چې غواړي نو دې کې FAPC کې چې څومره لیسن دي څومره سبقونه دي نو هغه باندې تاسو لیکچر ورکړلی مکمل ما لیکچر ورکړی دی صرف وس کورس بدل شوی دی د فرست ایئر نو کوم چې تبدیل شده سبقونه دي هغه ما را شروع کړي دي هغه به ان شاء الله ورکو او مخکینی چې کم دی هغه خو ټوټل موجود دي سیکنډ ایئر کې صرف 2 سبقونه و چې هغه ناولز و هغه ډیر زیات لینتی و نو هغه ما نو ریکارډ کړي نور ما باقي ټوټل سب لیسنز ورکړي پروفیسر صاحب بل یو تاسو په کوم تاسو زما په خیال چې کوم ویډیوګانې تاسو کوئ نو هغه زما په خیال تاسو ایکسپلینیشن کم کوئ نو هغه په اردو کې زیات دي اول خو به تاسو دا کوم چې د دې وجه سره چې په اردو کې او ډیر داسې سټوډنټان دي چې هغه غواړي چې د لیکچرز د ایکسپلینیشن تاسو په پښتو کې هم وکړئ دې باره کې تاسو وایي د اردو خو مین ریزن دا دی چې خامخا کم اگزام چې اخیستی کیږي هغه په اردو کې اخیستی کیږي اردو زمونږ قومي ژبه ده په اردو کې چې سټوډنټ ته دا نه معلوم نو د دغې څه فایده نشته دی به هر حال سټوډنټس چې کوم دی ډېر زیاتې مطالبې وکړي ډېر بار دی دغه وکړو نو زما په سټوډنټس کې زیات سټوډنټس دغه هم دي اردو سپیکینګ هم دي خو هغه ویډیوز ما چونکې مکمل کړي دي نو اوس چې سیکنډ ټایم زه اوس کم ویډیوز کوم نو یو خو د هغې ساوند کوالټي هم ښه شوې ده مخکې ساوند کوالټي دونه ښه نه وه او د ویډیو کوالټي هم ښه ده او د دې سره سره ما بلکې د پرون نه شروعات کړي دي پرون ما یو لیسن ورکړی دی د خطبة الوداع د فیرویل سرمن د سیکنډ ایئر هغه ما پښتو کې ایکسپلین کړی دی ورسره مې په اردو کې ترجمه کړې ده او د هغې په اخره کې ما هغه سبق بیا پروناونسیشن کړی دی صرف ریډینګ مې کړی دی چې سټوډنټ ته دا پته ولګي چې دا سبق د دې ریډینګ څنګه کیږي نو دا ما په اخره کې د هغې دغه شان ورکړی دی نو پښتو هم شروع کړې ده الریډي پروفیسر صاحب د FAPC سټوډنټان خو ماشاءالله هغه ستاسو ویډیوګانې ګوري د هغو نه ډېر زیات هغو ته فایده میلاویږي خو د 9th او 10th سټوډنټان زما په خیال چې دا هیله به هغو لري دا ګیله به کوي ستاسو نه چې یاره تاسو خو FAPC والا ته لیکچرز ورکوئ خو موږ څه ګناه کړی نو دغه باره کې څه وایې بالکل دا په دې کمنټس کې شته دی ډېر سټوډنټس داسې مطالبه کړې ده او انشاءالله زما ورته خیال دی چې دا ځل څنګه د FAPC دا کورس زه مکمل کما کم کمی و پکې هغه زه کمپلیټ کما ناولز کمپلیټ کم نو زما د 9th او د 10th د سټوډنټس سره بلکې نور څوک داسې سټوډنټس وي او هغې مطالبه وکړي د یو شیز نو زما ورسره وعده ده زه د یو خاص دغه دپاره چې کوم دی نو هغه تړلی نه یم زه چې څونه چاته څه فایده رسولی شم زه به خامخا انشاءالله زه به هغې ته کوم او دا زما پرامیس دی انشاءالله زه به دا کوم د خیر سره ډېره مننه پروفیسر صاحب تاسو زموږ د چینل لپاره ټیم ویستو قیمتي ټیم موږ لره قیمتي خبرې هم تاسو وکړئ زړه مې غواړي چې تاسو سره ډېر ګپ ولګوم خو د ټیم د کمي د وجې نه به اخر کې تاسو ته دا یو خبر کوم چې داسې ډېر کسان ټیچران یا پرنسپلان یا داسې نور داسې قابلان خلک په دنیا کې ډېر قابلان خلک شته خو هغه خپل ټیلنټ خلکو ته نه ورسوي لکه دغه یو سوچ ډېر خلکو دا سوچي چې یاره کوم ځای کې ماته څه پیدا میلاویږي څوک تنخوا راکوي هلته به زه کومه او چې چېرته ماته پیدا نه میلاویږي نو هلته به زه نه کوم دغه خلکو ته څه پیغام ورکوئ چې لکه څنګه تاسو ځان یو چینل کولاو کو د انګلیش لیکچرز په نوم باندې او د FAPC سټوډنټان تاسو د لیکچرز نه پیدا اخلي دغه ټیلنټډ خلکو ته څه پیغام ورکوئ دا ډېره ښکلې خبره تاسو وکړه بلکې زما ذهن کې دا خبره وه خو چې ما ورته سوچ وکړو نو دا اکثر خلک خپل ټرانسلیشن کتابونه لیکي نو بیا یې هغه ټرانسلیشن کتاب نه خرڅېږي نو زه دا ویمه
چې ما تر اوسه پورې زمونږ 5م کال له ما خپل دونه سټوډنټس ته چې کوم زما کالج ته دونه څومره سټوډنټس راځي نو هغوی دومره زمانه فایده نه ده چوته کلی څونه چې په یوټیوب باندې چوته شه نو دا پیسې چې کوم مونږ ته فیسونه میلاو شو د دې فیسونو نه هغه فایده ماته ډېره زیاته ښکاري کوم چې تاسو په خپله دا فلو ګورئ څونه چې په زرګاو سټوډنټس زما دا ویډیوز ګوري او په thousands of minutes ډیلی چې کوم دی دا کتلی کېږي زه وده یم او زما ویډیوز کتلی کېږي نو هسې ستاسو څه خیال دی د دې به څونه ثوابونه مونږ ته رسي نو زه ټولو دغه ملګرو ته چې په چا کې ټیلنټ دی او زه خو یو ګمنام سړی یم خو کوم چې قابلان خلک دی زه هغوی ته دا ویم چې راشئ د سوشل میډیا دور دی تاسو په سوشل میډیا خپل ټیلنټ چې کوم دی هغه نورو ته ورسوئ خپل قوم ته څه فایده ورسوئ اخر کې دغه کوم سټوډنټان چې تاسو ویډیوز ګوري کمنټس یې پې کوي هغه نه فایده اخلي یا نور داسې نوي سټوډنټس تاسو کوم چینل دی که خیال وکړي د لږ ورځې مخکې د لاکډاون نو سکولونه بند وو کالجونه بند وو دغو ته څه پیغام ورکوئ چېرې د سوشل میډیا استعمال په کومه طریقه وکړي زه همیشه سټوډنټس ته دا وایم چې تاسو د فلمونو دپاره یا د انټرټینمنټ ویډیوز دپاره یا کارټونانو دپاره یا د پبجي گیم دپاره دا سوشل میډیا کومه استعمالوئ نو په دې به مونږ ته خامخا ګناه ملاویږي الله تعالی مونږ له یو فیسیلیټي راکړله دا د علم دپاره استعمال کوي د قرآن د زده کړې دپاره استعمال کوي د خپل کورس د زده کړې دپاره استعمال کوي په لاکډاون کې مونږ ته انلاین مونږ مجبور کړی شو چې یاره مونږ انلاین دا شیزونه زده کړو خپل ایجوکیشنل کم دغه دي نیډز دي هغه پوره کړو نو وای ناټ ولې مونږ داسې خپل دغه خپل پروګرام داسې جوړ کړو چې مونږ د سوشل میډیا مونږ یوټیوب مونږ چې څونه د ډیجیټل ویز دي دا مونږ استعمال کو د خپل سکلز د سیوا کولو دپاره او د خپل امپروومنټ دپاره د خپل نالج د امپروو کولو دپاره دا به ډېر زیات که زمونږ سټوډنټس زمونږ یوت په دې باندې ځان عادت کړي نو زه چې دا ډېر زیات به د فایدې سبب وي انشاءالله ډیره مننه چې قدرمنو کتونکو دا زموږ سره پروفیسر فضل سبحان صاحب هغه د دې مخکې په سعودي عرب کې پاکستان انټرنیشنل سکول اینڈ کالج کې چیرمن هم پاتې شوي دي موجوده وخت کې هغه په لور دیر منډا کې کوم پاکستان انټرنیشنل سکول اینڈ کالج کې هغه د پرنسپل ایز ا پرنسپل هغه خپل ډیوټي سرانجام کوي آینده لپاره به هم کوشش کوو دا شانتي قیمتي خلک زموږ په علاقو کې چې کوم خلک دي دغو نه خلکو ته فایده رسي دغو د حوصله افزایي دپاره به موږ دغو نه ټیم اخلو پروګرام به ترې ریکارډ کوو قیمتي خبرې به ترې ریکارډ کوو پروفیسر صاحب سټوډنټانو ته دپاره ډېر ښکلی میسج ورکوو چې یاره د سوشل میډیا دور دی د سوشل میډیا وخت دی دا خپل ټیم چې دی دا قیمتي کوي خپل سکل سیوا کوي خپل کم تعلیمي لاین چې دی هغه تاسو برابر کوي دا تاسو په فلمونو کې په ګیمونو کې او دغه شانتي نور انټرټینمنټ سیزونو کې مه خرابوئ قرآن زده کوي علم زده کړئ ځکه چې دا دنیا چې دی نو دا د امتحان یو ګړ دی الله تعالی به د دې ټیم زموږ سره حساب کتاب کوي زمونږ د کیمرامین کامل شاه او د پروفیسر فضل سبحان صاحب سره به ستاسو نه اجازت غواړو موږ په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله په امان